أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة انبیاء واللسم سپارہ آیات نمبر 24 ام اتخذوا من دونه آلهة دین مخ کے اللہ رب العزت دلیل عقلی او دلیل عادی بیان کو کہ اللہ تعالیٰ فرمائل کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا کو جب پدیزمکہ کی دا اللہ نا علاوہ نور خدایان وی نو پدیزمکہ و اسمانونو کے پساد راغلیو نو جی پزمکہ و اسمانونو کے پساد نشت دی نو دا دی مطلب دا دی چې یو خدای دی او ګڼ خدایان نشته دي دیګه مونږ ویلو چې مثال په تور کو پزمکه کې ګڼ خدایان وي یا اسمانونو کې او زمکه کې ګڼ خدایان وي نو د ټولو مزاج به بیا یو شانتی نه یو به وي چې زه باران کومه بل به وي زه وریځ کومه یو به وي زه شین کومه بل به وي زه باران کومه یو به وي زه شپه کومه بل به وي زه ورځ کومه نو د دواړو خدایانو به جګړه راتلله چې جګړه راتلله نو اختلاف پر راتلو چې اختلاف راتلو نو یو خدای به غالب کو بل مغلوب کېدو کنه نو چې کم مغلوب کېدو غال سره خدای نه غ باطل دغه رنګ کومنګ تاسو دا سوال ذهن کې راشي چې یاره دواړو به اتحاد کړو نو چې د اتحاد محتاج شو هغه بیا خدای نه دی چې د چا د مشورې محتاج شو نو هغه خدای نه دی چې د دواړو خدایانو د یو بل سره مشوره وکړله په اتحاد باندې فیصله وکړل دا دواړه خدایان باطل دي د دې ټولې خبرې خلاصه دا ده چې په دې ځمکه اسمانونو کې فساد نشته دی نو دا یو خدای دی یو الله دی هیڅ قسمه شریک نه لري اوس په هغې باندې نور دلایل ذکر کوي ام اتخذو آیا دوی وایي دا مشرکین وایي چې من دونه چې سوا د هغه نه یعنې د الله نه آلهتن نور خدایان شته دي قل او فرمایا ہوتا نبی علیہ السلام دا اللہ تعالیٰ فرمائی او فرمایا ہوتا هاتو چې تاسو راوړئ برهانکم خپل دلیل راوړئ په دې خبره باندې چې د الله نه علاوه بل خدای شته دی په دې باندې دلیل راوړئ هذا ذکر دا خبره ده من د هغه چا معیه چې زما سره دي و ذکر او خبره ده من د هغه چا قبلی چې زما نه وړاندې دي مطلب دا دی چې د نبی علیه السلام ته الله تعالی فرمایي چې د خلکو ته ووایه چې د الله تعالی یو دی او تاسو وایئ چې د الله سره نور شریکان شته د مشرکینو ته وي نو بیا داسې کار وکئ چې زما سره کوم قرآن دی آسماني هذا ذکر دا خبره من د هغه چا خبره معیه چې زما سره ده یعنې ما سره قرآن دی دې نه مراد قرآن دی په دې قرآن کې وښایه چې د الله نه علاوه بل خدای وي خو زما خبره نه منئ نو و ذکر من قبلی او خبره د هغه چې زمانه مخکې تیر شوي دي زمانه مخکې تورات زبور انجیل دغه رنګ د ابراهیم علیه السلام صحیفه دا ټول صحیفه او درې وړه کتابونه زمانه مخکې تیر شوي دي
اگر چې په هغې کې تحریف شوی دی یهود او نصواراو هغې پکې د ځان نه لیکلي کړي دي خو بیا پکې وښایئ چې د الله نه علاوه بل خدای په مخ ته ځمکه یا په اسمان کې شته دی نو په دې باندې څه دلیل راوړئ د تورات دلیل د سره ومنو د انجیل اگر چې هغه تحریف شده دي تحریف پکې شوی دی بیا د سره ومنو خو زه راوړئ که یو دلیل په دې باندې راوړئ چې د الله نه علاوه بل خدای شته دی بل اکثرهم الله تعالی فرمایي چې دې ته دا خبره وکړي دلیل نشي راوړی خو بیا هم بل اکثرهم بلکې اکثر د دوی نه لا یعلمون الحق دی حق نه پیژني یعنی حق نه قبلي فهم معرضون او دوی اعراض کوي د قرآن نه او د الله تعالی د وحدانیت نه د الله د توحید نه اعراض کوي ډډه کوي اکه د بوتانو عبادت کوي او بیا الله تعالی دې آیات کې فرمایي چې دا توحید څه جدید چیز نه دی نوی چیز نه دی بلکې دا د مخکې نه دا خبره را روانه ده څومره انبیا علیهم السلام چې تیر شوي دي د ټولو په کتابونو کې او د ټولو په ژبه باندې به لومبۍ کلمه دا وه چې لا اله الا الله تفلحون تاسو دا کلمه ووایئ چې لا اله الا الله تاسو به کامیاب شئ هر پیغمبر خپل قوم ته دا خبره کړله دې آیات کې فرمایي الله تعالی چې دا نوې خبره نه ده نبی علیه السلام ته وي بلکې ستا نه مخکې چې څومره انبیا تیر شوي دي د هغې ټولو کتابونو کې او د هغې ټولو په ژبه باندې دا خبره وه وما ارسلنا الله موږ نه دی لېږلی من قبلک ستا نه مخکې من رسول یو رسول الا مگر نوحي چې موږ ورته وحي کړې وه الیه هغه طرف ته انه چې بېشکه هغه یعنې الله لا اله چې نشته دی بل معبود الا سوا د هغه نه الا مگر انا فعبدون انا مگر زیما وما ارسلنا او موږ نو لېږلي من قبلک ستا نه مخکې من رسول څوک پیغمبر خو چې لېږلی مو الا نوحي مگر کو لېږلی هو نوحي نو موږ ورته وحي کړې وه الیه هغه طرف ته انه چې بېشکه هغه یعنې الله لا اله الا لا اله نشته دی بل معبود الا سوا انا زمانه الله ما ورته وحي کړې وه چې هېڅوک معبود نشته دی سوا زمانه فعبدون تاسو زما عبادت وکئ نو دا ما د هر پیغمبر په ژبه باندې دا خبره جاری کړې وه چې ما ورته ویلي وو چې زما نه علاوه بل هېڅوک د عبادت لایق نشته دی وقالو او دوی وایي اتخذ الرحمن چې نیولې دی رحمان جوړ کړي دي پیدا کړي دي رحمان ولدن اولاد مشرکین مکه وبوي الملائکة بنات الله چې دا فرشتې د الله تعالی لونه دي الملائکة بنات الله چې دا فرشتې د الله تعالی لونه دي نو الله تعالی د هغې جواب وکړو وقالو او دا مشرکین وی اتخذ الرحمن چې نیولي دي رحمان پیدا کړي دي رحمان ولدن ځان له اولاد پیدا کړي دي لونه ځان له پیدا کړي دي نو الله دا یې جواب وکړو سبحانه هغه پاک دی د دې نه بل عباد بلکې دا فرشتې بندګانې دي مکرمون عزتمند دي دا د الله تعالی لونه نه دي بلکې دا د الله تعالی بندګانې دي خو عزتمند دي لا يسبقونه دا فرشتې نه مخکې کېږي د هغه نه د الله تعالی نه بالقول په خبره کې د وړاندېوالي نه کوي وهم او دا دوی بامره د هغه په حکم باندې یعملون عمل کوي دا دومره ته الله تعالی د هغې جواب وکړو چې دا فرشتې د زما لونه نه دي بلکې دا زما عزتمند بندګانې دي او داسې عزتمند بندګانې مې دي چې دا زما د خبرې په انتظار باندې وي دې زما نه په خبره کې هم وړاندېوالي نه کوي بلکې خاموش ناست وي چې کوم حکم ورته کوم فورا یې تعمیل کوي علماو لیکلي دي چې دا قسمه به د خپلو مشرانو هم ادب کوئ د پلار مخکې په زول خبرې نه کوئ خاموش په ناست یې هغه درنه تپوس وکړي د هغې جواب ورکولی شي خو د ځان نه به خبرې نه شروع کوئ دکه رنګې د یو عالم مخې ته د یو ولي مخې ته د یو سپینګیري مخې ته د ځان نه به کړتې نه کوئ چې هغه درنه تپوس وکړو د هغې جواب به ورکوئ د ضرورت خبره به کوئ خو بلا ضرورته هسې ټنګېدل دا قسمه خبرې دا د آدابو خلاف دي ځکه دا فرشتې وي د الله تعالی نه په خبره کې لومبېوالي نه کوي خو چې کوم حکم الله کي هغه حکم په ځای باندې راوړي لا يسبقونه دوی سبقت نه کوي وړاندېوالي نه کوي دا فرشتې د هغه یعنې د الله نه بالقول په خبره کې وهم
او دا فرشتي بأمره د هغه په حکم باندې يعملون عمل کوي يعلم پوهیږي الله تعالی فرشتو ته پته چې الله تعالی پوهیږي ما په هغه څه باندې بین ایدیهم چې څه د دین وړاندې دي وما په هغه څه باندې خلفهم چې د دین وروستو دي یعنی د مخکنی حالاتو د وروستنی حالاتو ټول علم الله تعالی ته دی مخکې چې تیر شوي دي د هغې علم الله ته شته دی را روانه زمانه کې تر قیامته پورې به څه کېږي د دې علم الله تعالی ته شته دی ولا یشفعون او دی شفاعت نه کوي الا مگر لمن د هغه چا شفاعت کوي ارتضا چې الله تعالی راضي وي د هغه په سفارش باندې یعنی د کافر سفارش نه کېږي ځکه د کافر په سفارش الله تعالی خفه دی د کافر سفارش څوک نشي کولی خو د چا په سفارش او شفاعت باندې چې الله راضي وي د په ورځ د قیامت به د هغه سفارش کوي او د هغه شفاعت به کېږي په یره باندې به کوي الا مگر لمن د هغه چا سفارش به کوي ارتضا چې هغه راضي وي یعنی الله راضي وي په هغه باندې وهم من خشیته او دوی د هغه د ویرې نه مشفقون ګړبیږي ویریږي رپیږي د هغه د ویرې نه رپیږي خشیت د هغې ویرې ته ویلی شي چې کومې یرې سره مینه او محبت او تعظیم وي او یره وي ګوره یرې دوه قسمه دي یو یره هغه ده چې تش یره ده خو تعظیم ورسره د چا نشته دی لکه د مار او لړم نه سړی یریږي د دشمن نه سړی یریږي خو د دې دشمن عزت یې په زړه کې نشته دی د دې مار عزت او عظمت یې په زړه کې نشته دی دویمه قسم یره هغه ده چې ته د چا نه یریږې د هغه تعظیم ستا په زړه کې وي لکه سړی د پلار نه یریږي نو دا پلار یې بدي نه شي خو د دې پلار یې عزت په زړه کې دی او یریږي دی د دې وجې نه الله تعالی فرمایي چې تاسو د الله اتقوا الله څنګه آیت دی تاسو د الله تعالی نه ویریږئ کما حق تقاته څنګه چې د الله تعالی نه د ویرې حق دی نو خشیت هغې یرې ته ویلی شي چې په زړه کې تعظیم وي او یره وي لکه د الله تعالی نه مونږ یریږو نو د الله تعالی تعظیم زمونږ په زړه کې دی او د الله تعالی ویره زمونږ په زړه کې ده د دې وجې نه د علماو صفت ذکر کړلی انما یخشى الله من عباده العلماء انما یخشى الله یخشى نو دا یخشى چې کومه ویره ده که نه دې سره تعظیم وي او دې سره یره وي بچی د مور نه یریږي د مور عزت هم په زړه کې وي یره وي نو د مار او لړم په شان دي ویره نه چې هغې صرف یره شته دی خو تعظیم نشته دی نو د دې وجې نه دا کم کسان چې سفارش کوي نو دیو په یره باندې د الله مخې له ځي او په یره باندې به د الله تعالی سفارش کوي اگر چې په د سفارش الله تعالی راضي وي خو دی به د الله تعالی نه دومره خوفزده وي دومره به یریږي دومره به تعظیم په زړه کې وي چې دی د الله مخې له نشي تللی ډېر په یره به د خلکو سفارش کوي ومن یقل او هغه څوک چې ووایي منهم د دوی نه چې انی اله چې بېشکه زه خدای ما من دونه سوا د الله تعالی نه نو فذلک نو دغه خلک نجزیه الله وي موږ به سزا ورکو هغه ته جهنم کذلک نجزی الظالمین همدغه رنګې موږ سزا ورکو ظالمانو ته ام اتخذوا آیا دوی نیولی دی من دونه سوا د هغه نه یعنې د الله نه الهة نور خدایان قل او فرمایه ورته ای پاک حبیبه هاتو چې دی دا دعوه کوي چې د الله نه علاوه نور خدایان شته دی قل نو او فرمایه ورته ای پاک حبیبه هاتو چې تاسو راوړئ برهانکم خپل دلیلو په دې خبره باندې هذا ذکر من معي دا ذکر دی من د هغه چا معي چې زما سره دی نبی علیه السلام ته وایي چې ته ووایه چې دا ذکر دی یعنی دا خبره ده من د هغه چا معي چې زما سره دی یعنی قرآن د نبی علیه السلام سره و ذکر دا خبره ده من د هغه چا قبلی چې زمانه مخکې وو زمانه مخکې څومره پیغمبران تیر شوي دي هغې هم دقه خبره وه چې الله تعالی یو دی او په دغه ټولو کتابونو کې تاسو د الله تعالی د وحدانیت نه علاوه په بله خبره باندې دلیلو نشي ښودلی بل اکثرهم بلکې اکثر د دوی نه لا یعلمون الحق نه پوهېږي په حق باندې یعنې حق نه قبلي فهم معرضون او دوی اعراض کوي د الله تعالی د توحید نه وما ارسلنا
او مونږ نه دي لیږلې من قبلک استانه مخکې من رسول د پیغمبرانو نه الا نوحي مگر مونږ وحي کړې ده الیه هغې طرف ته چې انه لا اله چې بېشک هغه یعنی الله لا اله نشته دی بل معبود الا انا سوا زمانه الله تعالی وی نشته دی بل معبود څومره پیغمبران چې دي مونږ ټولو ته وحي کړله چې نشته دی بل معبود الا انا سوا زمانه فاعبدون پس تاسو زما عبادت وکئ زما توحید ما واحد امنئ واحد لا شریک امنئ فاعبدون پس تاسو زما عبادت وکئ وقالو او دوی وای د مشرکان وای اتخذ الرحمن چې نیولې د رحمان ولدن د ځان دپاره اولاد سبحانه پاک دی هغه د دین د اولاد نه بل عباد بلکې دا فرشتې بندگان دي مکرمون عزتمند د الله تعالی بل عباد بلکې دا فرشتې بندگان دي مکرمون عزتمند لا يسبقونه دا دسی عزت مندی بندگانی دی چې لا یسبقونه دی وړاندې والی نه کوي د هغه نه یعنې د الله نه بالقول په خبره کې وهم او دوی بامره د هغه په حکم باندې یعملون عمل کوي یعلمو دا فرشتې پوهیږي چې یعلمو الله تعالی پوهیږي ما په هغه څه باندې بین ایدیهم څه چې د دوی وړاندې دي وما خلفهم او څه چې د دوی نه وروستو دي یعنې د دوی نه مخکې حالاتو باندې هم خبردار دی او د دوی نه وروستو حالاتو باندې هم خبردار دی ولا یشفعون او دوی به شفاعت نه کوي الا مگر لمن د هغه چا شفاعت به کوي ارتضا چې هغه د الله تعالی خوښ وي وهم من خشیته او دوی به د هغه د ویرې نه مشفقون ویریدونکي وي یا رپیدونکي وي ومن او هغه څوک یقول چې ووایي منهم د دوی نه چې انی اله بېشکه زه خدای ما من دونه سوا د هغه نه نو فذلک نجزیه نو دغه نجزیه موږ بدله ورکو هغه ته جهنم و جهنم کذلک نجزی الظالمین دغه رنګې موږ بدله ورکو ظالمانو ته سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.